دا ویډیو در سره خاص کر د آی بی ایس کم بیماران دي هغې سره شیر کوي یا د دې ویډیو په کامنټ کې هغه ملګری خامخا د سره منشن کوي کومو ته چې آی بی ایس دی یا ورته آی بی ایس اے دی یا ورته آی بی ایس سی دی یا ورته آی بی ایس ډي دی. نن مونږ دا د ډېر دعوې سره ویلی شو چې د آی بی ایس هغه بیمار چې هغه ټول عمر کې د ټیکېدو نه دی د هومیوپیتھک د بهترین سنګل ریمیډي سره هغه د ټول عمر د پاره ټیکېدلی شي. اوس هم په دې لاره باندې زه راتللم نو ما یو ویډیو کتله یو ډاکټر صاحب لګیو چېرې د 20 کالو نه ماته د مریض راغلی دی او دته د آی بی ایس مسله د ډېر غټې غټې خبرې کول لګیو. نو ما یو زړه کې دا ویل چې زه ورته کامنټ کوم چې ډاکټر صاحب ته به ورسره څه کوې لکه 20 کاله خو د هغه تېر شو موږ خو بار بار دا وایو چې د آی بی ایس بیماران 20 نه 50 کال هم ګرځي د آی بی ایس بیماران لګیا دي علاج کوي خو هغه تر ننه پورې ټیک نه شو. که چېرته یو د آی بی ایس ډي پیشنټ دی نو هغه تاسو په ایموډیم باندې ورچولی دی په فلیجل باندې ورچولی دی او ټول عمر هغه استعمالوي چې د کور نه راوځي نو ایموډیم یا د فلیجل نه بغیر نه راوځي او که دغه شان دی بیا کله د دې سر نه ټیک کېږي نو تاسو چې دنه بیا په ټرانکولایزر باندې ورچولی دی نو اوس که چېرې تاله درللی نو ته به ورسره څه وکړې ته به څه توره وکړي. مقصد مې دا دی چې د آی بی ایس ټریټمنټ که چېرې یو سایډ ته په ایلوپیتھک کې نشته دی نو موږ دا نه وایو تاسو ډایګنوزنګ زموږ ایلوپیتھک ډاکټر کړی دی هغه دله بیماری ډایګنوز کا چې دا د آی بی ایس اے پیشنټ دی د آی بی ایس سی پیشنټ دی د آی بی ایس ډي پیشنټ دی خو ټریټمنټ خو نشته دی ولې چې دا آی بی ایس یو سنډرومیک ډیزیز دی او د سنډرومیک ډیزیز ټریټمنټ په ایلوپیتھک کې نشته دی. موږ دا د دعوې سره ویلی شو یوازې زه خپل ځان نه یادوم په خپله علاقه کې یو تکړه هومیوپیتھک ډاکټر وګورئ که چاته هم د آی بی ایس کم سمټمز را روان دي او نن سبا ورسره هغه د ټینشن ډپریشن بیماران شوي دي ولې چې د ټینشن ډپریشن او د آی بی ایس د یو بل سره ډېر نږدې تعلق دی ولې چې زیاتر د آی بی ایس بیماران سحر وختي کې څنګه راپاسي نو هغه ډېر بې انتها بې سوره وي بې چینه وي بې سکونه وي او एकदम په خېټه کې یو مروړ پیدا کېږي او د هغې نه بعد هغه دا وایي چې ماله ډایرکټ واشروم ته تلل پکار دي. د آی بی ایس پیشنټ اکثر چې د کور نه کله بار ته راوځي نو هغه له ستزل چې دی نو هغه واشروم ته ورشي هسې نه چېرته لاړه کې مې خېټه باندې درد راشي هسې نه چېرته لاره کې مې خېټه خرابه شي چې د کور نه کله راوځي نو ایموډیم کیپسول 15 دانې ورته ورواچوي فلیجل ورواچوي د هغې نه بعد ځان سره به جیب کې ایموډیم کېږدي د هغې نه علاوه ځان سره چې دی نو الپرازولام یا ایسټولوپرام او خاص کر بیا سهار کې چې د کور نه راوځي نو ایسټولوپرام خو خامخا ځان سره راخلي د دې نه علاوه پیراکزوټین خو خامخا ځان سره راخلي یا استعمالوي. نو داسې د آی بی ایس پیشنټ چې هغه اکثر ګاډي ته مرخیږي نو د هر چا سره نه کینی پیجنګلو ډرایور ګوري چې هغه ماته ګاډی ودرئ یا داسې ځای کې ماته ودرېږي چې هغه ځای کې واشروم وي اینی ټایم زما په خېټه باندې درد راتللی شي زما خېټه خرابېدلی شي یا داسې پیشنټ چې اکثر یو نوي ځای ته لاړ شي نو په هغه نوي ځای کې هغې ګوري چې آیا دلته واشروم شته که نه واشروم نشته دی. نو زما ټولو ته دا پیغام دی که چېرې څوک هم د آی بی ایس پیشنټ دي او د آی بی ایس اے دي د آی بی ایس سی دي د آی بی ایس ډي دي او نن سبا هغې ورسره د ټینشن ډپریشن داسې بیماران شوي دي چې هغې باندې ورسره یره راځي زړه یې درزېږي خفه وي ناراسته وي د زړه زور یې نه وي په دماغ یې بوج وي پینک اټیک ورته کېږي د مرګ یره ورباندې راځي نو یاد لرئ چې تر څو پورې تاسو مسلې د واردو دپاره بهترین هومیوپیتھک دوايانې نه وي اخیستي او د دې سره چې کوم خاص پرهیز دی هغه پرهیز هم نه وي کړی نو تاسو د دې مرض نه خلاصېږئ بجای د دې چې تاسو ډاکټران بدلوئ را بدلوئ څنګه چې ما ذکر وکړلو دغه ډاکټر صاحب لګیو چې 20 سال نه دا د آی بی ایس پیشنټ دی او دا دی نو ما په زړه کې دا وایي چې ته به ورسره اوس څه کوې هغه خو الریډي چې کوم میډیسن ورته تلي کې هغه الریډي استعمالوي لګیا دی طریقه کار بار بار ما دا ویلي دي تاسو ټول عمر ډاکټران بدل کړي دي که تاسو لږ غونته کې طریقه کار بدل کړلو او د ایلوپیتھک نه هومیوپیتھک له راغلی د هومیوپیتھک نه تاسو یو حکیم له لاړلی ولې چې الله رب ذوالجلال فرمایي ما د بیمارۍ نه مخکې علاج رالیږلی دی خو د بده مرغه زموږ خلکو هم دغه یو لاره نیولې ده که ډبګري ګارډن ته لاړ شي نو یو کمره پرېږدي په بله ور دننه کېږي چې بله پرېږدي په بله ور دننه کېږي او خو ورته دام پته لګېږي چې ما ته دې ډاکټر هم ایموډیم لیکلي دي دې بل هم راته لیکلي دي ما ته دې بل ډاکټر هم فلیجل لیکلي دي او دم راته لیکلي دي هغه ډاکټر هم راته ایسټولوپرام لیکلي دي دې بل هم راته لیکلي دي صرف تصویران ورته بدلېږي را بدلېږي نو مهرباني وکړئ تصویرانو بدلېدو باندې کار نه کېږي طریقہ کار بدل کړئ طریقه علاج بدل کړئ چې الله رب ذوالجلال ته صحت کامله درکړلی کړي. اوس داسې بیماران چې هغه دا وایي زه د آی بی ایس بیمار یم ورسره ټینشن ډپریشن بیمار یم ماله څه پکار ده موږ له بالکل مه راځئ زه بار بار دا وایم ستاسو په علاقه کې تکړه هومیوپیتھک ډاکټر وګورئ هغه ته ورشئ د هغه نه ټریټمنټ والی که نه بیا هم تاسو موږ له راځئ که تاسو د صوابۍ یې نو په صوابۍ کې په مین جهانګیري روډ باندې زموږ هسپتال دی شاه منصور کې هلته ورشئ که تاسو د چارسدې یې نو په چارسده کې په مردان روډ باندې زموږ هسپتال دی هلته ورشئ او که پېښور ښار سره نږدې یې نو د پیر د ورځې نه واله ته د هفتې ورځې پورې بذات خود زه په خپله باندې موجود یم پېښور ته راشئ
علاج وکړي او زموږ یو سپیسیفک پریز دغه پریز وکړي او IBS ته د ټول عمر دپاره الوداع ووایي.